مشرق بیدتی مشرق بیدتی تو وہ زندہ ہو کر بھاگ آیا پھر کافی زمانہ زندہ رہا. اس کو اللہ نے ایک بیٹا بھی دیا جس کا نام مالک تھا. مولوی صاحب بیا وایي چې زمونږه دې کتاب کې لیکي رحمت کائنات چې نبی علیہ السلام بارک هغه دې کتاب تصدیق کړی دی. دا صاحب وایي چې کله کفن چور کفن تشلو لږ صبر وکړه ټایم به نه اخلئ خبرې به نه کوې دا کتاب دې درکوم ټایم مه خرابوه. دی وایي داسې کله چې هغه په منډه کور ته راغی یو کاله پورې پاتې شو بیا هغې له الله زیر کړه مړی بچی پیدا شو نوم یې مالک و. ما ته متوجه شه که نه بیا وایي چې کیمرې ما ته نیولې ده پلانکې او پلانکې اوس ته وایي ګوره مولانا صاحب وایي چې دا خبره یو ځای اتفاقي کوو اوس خبرې ته غوږ کېږده ستا یو منټ صبر وکړه مولوي صاحب ما ورته خبره خلاصوم تا چې وویله بس لنډ ستا د عقیدې او ستا د دعوې خلاصه چې څوک په عادي د روح سره قول کوي د حیات او که په تعلق سره یې کوي دواړه ټیک دی دا خبره وه که نه یو منټ چې په تعلق سره یې کوي یا په عادي سره کوي مطلب روح التعالی لیین کې دی ته وایې زه په تعلق سره منم که نه تا خپله دا وویله یو له خو به ترجیح ورکوې یو منټ سره نه زه په دې ځای کې دواړه خبره خلاصو ما دا خبره خلاصو ته ما ته خبرې مه کوه مړه زه مولوي صاحب پوه شم نو خو ما دا حل کوو په دې ځای که نه ما دا چېرته خو په دغه مسله کې لګوي که نه دا اوس موږ نه حل کوو دا لګی دی زه هغه ما او مولوي صاحب دا څه متکلمین نه دي بس ما دا په دې ځای کې حل کوو. مولوي صاحب ستاسو خبره دا وه که نه چې حیات زه منمه په مرتبه د لا بشرط شی کې نفس حیات منم دوه شقې دي دواړه منم په هغې کې زه تعین نه کوم هغه کیفیت ټیک شو ها بیا خو به دا مې که نه چې روح له څوک حیات مني کو جسم له مني هغې کې بس خبره ښه نفس یو منټ صبر وکړه اوس د خپله اقرا وکړو نفس حیات بغیر د قید د جسد عنصري او بغیر د قید د روح نه نفس حیات دی مولوي صاحب زما دا مسلک دی که نه دا مې رایه ده چې پیغمبر علیه السلام دا حیات دي په قبرونو کې ژوندي دي اوس څنګه ژوندي دي یا دا روح پکې داخل دی یا دا روح ته خارج دی لکه د پیغمبرانو متعلق دا خبره وکړه عام امواتو باره متعلق دا خبره وکړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم متعلق کې د څلورو تفاسیرو کې موږ راایستي دي چې عادت د روح شوی د نبي علیه السلام د جسد نه بیا خروج د روح دوباره نه دی شوی چې کله کوم روح راواپس کېږي پیغمبر علیه السلام نه روح راواپس شوی دی بیا دا مې هغې تذکرې کې امام قرطبي لیکلي دي او د نورو کتابونو لیکلي چې پیغمبران نه سوال جواب هم نشته خو دې ته چې کله هغه پیغمبر علیه السلام وفات شو هغه اجماعات څومره راغلي چې تا باندې به الله بل مرګ چې کوم دی نه جمع کوي. اوس مسله دا ده مونږ وو چې دا حیات دي ژوندي دي دا حیات دی داسې حیات دی چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم په مرتبه د هغه کې د عموم کې موږ اخلو عام اخلو داخل که خارجو حیات منو بیا جسد مثالي کې نو ته یو خبره ښیم مولوي صاحب یو دی جسد مثالي او دی جسد عنصري یو چې کوم دی ستاسو دي کتابونو کې علماو لیکلي موږ راوړلي دي یو صوفیه کرامو ویلي موږ وایو چې د دې روح د جسد عنصري سره هم تعلق دی او کو جسد مثالي هغه ته وایي چې د مرغو په ججورو کې دي یا نور چې کوم الفاظ راغلي حدیثو کې موږ د دې سره هم هغې موږ ښایو او د هغه صورت نه یو قایله چې صرف دا روح په جسد مثالي کې لکه ستاسو رایه دا ده د ستاسو خبرو نه ماته څومره اندازه کېږي او د جسد عنصري سره تاسو تعلق نه منئ ما ته خبره ختمه وکړو ختمې نه ختمې مولي صاحب زه وایم چې پیغمبر علیه السلام باره په دې قبر کې ژوندی دی حیات دی حیات برزخي دی کیفیاتو کې خبر نه کوو تاسو وایئ چې په دې قبر کې نبي علیه السلام حیات دی که نه دی ګوره زما متکلم صاحب دا خبره وښوده تاسو چې کوم حیات وایي او ستاسو مشران څنګه حیات وایي حیات دنیوي قبرونه روزي دا به موږ وښایو که نه دا ټولې خبرې هغه حیات موږ نه منو ته چې کوم حیات کامله حسي یو منټ اوس دته زه جواب دعوم خپله په لنډ الفاظو کې ویم زه د انبیاو دپاره چې حیات منمه نو زه د روح دپاره اصالتن د بدن دپاره طبعا بقدر ما یتألمو و یتلذذو یو منټ صبر اوس یو منټ صبر اوس تا نه زه تپوس کوم ته حکم په هغه چا لګې چې دا مذهبي په دې به ته حکم ولګې بله دا ده چې یو خو به دا متکلم پابند کړي دعوې دغه کړي دا حکم یې پې دا ولګو
چې دا ګمراه دی. اوس چې حوالې پیش کوي په دې کې نه د اعادې قول شته. یو منټ صبر وکړه، یو منټ، یو ولې اعاده خبرې کړې ده، نه پکې د تعلق شته، نه پکې پوره حیات بخی، پوره دغه بخی، او بل دا به هم ښایي چې دغه بل مسلک والا ته دې نه څوک منکر یې ته به ګمراه وایي. خپل ځباني دا جواب وکړي. نحمد جی 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 مثلا ما او تا نه حل کېږي، ما او تا به خبرې کوو. او جی او جی که ما او تا نه نه کېږي دا به دواړه پرېږدي دې مسله حل کېږي. ان شاء الله ما او تا به حل کوو یاره. دی به هم کوشش کوي، موږ به هم کوشش کوو، ان شاء الله حل به شي. مجاهده به کوو نه. کم سوالات مې کړي وو لنډ هغوی جوابونه ان شاء الله در کوم جی. اردو کتابونه مو پیش کړي صرف غلط ووایم. نحمد الله وبه نستعين ونصلي ونسلم. دا چرته راکاږه یار. نحمد الله وبه نستعين ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد. منی سے ماته متوجه شي. منی سے وای د اردو رسالې وای، منی سے د اردو رسالې نه ما استاد خبر او تناقضات استاد مشران نه پیش کوم. نمبر 1 دا وای چې منی سے وای که یار تعبیر ته حقیقي سره کې، که دنیوي سره کې، که برزخي سره کې، دا ټول پکې دی چې بیا مثال ورکو. منی سے د مشر خو دی وای چې حیات دنیویت لا برزخي، د برزخي نفي کوي. دال محمد ها وګوره دای عندنا وعند مشائخنا حضرة الرسالة صلى الله عليه وسلم حي في قبره الشريف حياة وحياته صلى الله عليه وسلم دنيوية من غير تكليف وهي مختصة به صلى الله عليه وسلم وبجميع الأنبياء صلوات الله عليهم والشهداء لا برزخية. دوی چې انبیاء او شهدا حیات دنیوي ده، برزخي نه ده. ته حیات برزخي و ته دنیوي ته ټول یو شی دی. وای چې حیات برزخي نفي کوي، دی وای نه ده، ته وای ده. یا دې باندې حکم لګوي، یا په ځان باندې حکم لګوي. مولوی صاحب چې دا خبر کوم دا چې تاسو اصل نظریه دا نه ده. نمبر 2 دا خو اوس په دا وی کنه چې دا نه پیژنم، خو دا خو پیژنې. دا مفتی حسن صاحب دی. مفتی حسن صاحب سوی دی وای چې ہمارے نزدیک بل چا حواله نه ده. ګوره حال تسو عندنا وعند مشایخنا، زمنګ او زمنګ د اکابرین عقیده دلته وای ہمارے نزدیک اور ہمارے مشایخ کے نزدیک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں زندہ ہے اور آپ کی حیات دنیا کی سی ہے بلا مکلف ہونے کی کے، اور یہ حیات مخصوص ہے آن حضرت نبی علیہ السلام بارک چاہن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء اور شہداء کے ساتھ برزخی نہیں ہے. مشرتی وای برزخی نه ده، ته برزخی وای که دنیوي دا ټول الفاظ مترادفه دي. زه هم تاسو کوي تعالی کل دي د ما د عقیده منکر گمراه دي. مشران ټول استانه مخالف روان دي. او استاد عقیده مې دا کوم حکم لګول دي په دې صاحبانو باندې لګي او کنه صرف منګ د غریبانان مندري په منګ باندې لګي. اب منګ باندې لګول نه شي بیا جواب نشي ورکولای. اوس ګور اصل نظریه صدا مولوی صاحب، اصل نظریه صدا، اصل نظریه زیادہ دو. اسی طرح ایک آدمی کے دفن کے بعد جب کفن چوروں نے اس کی قبر کھودی تو وہ زندہ ہو کر بھاگ آیا، پھر کافی زمانہ زندہ رہا. اس کو اللہ نے ایک بیٹا بھی دیا جس کا نام مالک تھا. مولوی صاحب دی وایي چې زمونږه د کتاب کې لیکي رحمت کائنات چې نبی علیہ السلام بارک هغه د کتاب تصدیق کړی دی. دا صاحب وایي چې کله کفن چور کفن تشلو لږ صبر وکړه، ټایم به نه اخلئ، خبرې به نه کوې، دا کتاب در کوم ټایم مه خرابوه. دی وایي داسې کله چې هغه په منډه کور ته راغی، یو کال پورې پاتې شو، بیا هغې له الله زیر کړه مړې بچی پیدا شو، نوم یې مالک و. ورکوله دا حمدالله جان ډاګی صاحب غوکی دی ټایم ضایع کوي. دا حمدالله جان ډاګی صاحب دی. دا محترم سوئی دے فرمایا کہ میرے پردادا صاحب کا نام دا شروعی تانوی صاحب دا نکا قصہ دا پر نکا قصہ کئی دی وای چې هغه چې کله روانو بارات سره واده سره ډولۍ سره او هلته ډاکوانو شهید کو چې کله شهید کو نو هغه مټایي ډبه ځان سره راوسته، شهادت نه وروسته کور ته راغی، نیای له یې ورکړه. او نیاله مولوي صاحب د حوالې ذمه دار یم، حوالې بالکل ټکې په ټکې ذمه دار یم. دی وایي چې کله نیاله ورکړه، یو منټ کله نیاله ورکړه، وایي دا چې د بچو باندې وخوروه چې بچي وږي نه شي. مولوي صاحب نظریه د کتابونو کې یو سا، په منبرونو کې بل سا، زما مخامخ دریم سا. من وایي دو رنګ چھوڑ کے ایک رنگ ہو جا، یا سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا. یو خبره کوي په هر ځای کې څنګه چې من کوو. دا مفتی فرید صاحب پیرانی پیر صاحب دی وایي انبیاء علیهم السلام په قبرونو کې د یو ځل وفات کېدلو نه پس په دنیوي ژوند سره ژوندي دي. دی وایي دنیوي ژوند سره ژوندي دي. مفتی ندیم صاحب وایي دنیوي ژوند ختم شوی دی، منکر ته کافر دی.
دا صحابه مناظره لکه خدامه پټن کې خبره خپل ټن کې جواب کا مفتی ندیم سے وای دا چې نبی علیہ السلام دنیاوی ژوند ختم شوه دی او د دې منکر کافر دی مفتی فرید صاحب محترم دی وای چې حیات دنیاوی سره ژوندې دی یو سای وای حیات دنیاوی ختم شوه منکر ته کافر بل وای ژوندې انصاف ته کوي ارزه سنه ما بل یو خبره لکه څنګه د ماټرن پاتې دا یو خدا واپس راکې ها بل دا چې مولوی صاحب ما د قران آیت پیش کړی دی یو منټ دا خلک دوکه نه کیږي دا قران آیت تفسیر به لکم بیا ان شاء الله رسو غپ لګو دا مولوی صاحب ما د قران آیت پیش کړی دا کوم آیت پیش کړی ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات او ما به تفاسیر پیش کړی دي ته تفاسیر پیش کړی ته د مسلم شریف ته د محمد رسول الله قول خیمه حیات شهدا بارک د محمد رسول الله قول درته خیمه دی وای باسنه د باور یار دی وای چې حدثنا يحيى ابن يحيى وابو بكر ابن شيبه ابن ابي شيبه كلاهما عن ابي معاويه دی وای چې حدثنا يحيى ابن يحيى وابو بكر ابن ابي شيبه كلاهما عن ابي معاويه سندونه درې نورم دي دی وای چې حضرت مسروق تابعی دی څه شي دی تابعی دی تاسو کې د عبد الله ابن مسعود صحابینا چې ما دې آیات باندې پوهه چې ولا تقولوا ولا تحسبن الذين قران وای ژوند دي موږ دفنهم کوو کفنهم کوو میراث تقسیمېږي بیان مخکې نکاح کوي پوهه پېنه شوم صحابي وای زده هم نه هم پوهه قد سألنا عن ذلك دیو چې ما د دې باره کې تاسو کو د محمد رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم نه وای فقال نبی علیہ السلام فرمائے ارواحهم فی جوف طیر خضر لا قنادیل معلقه بالعرش دی وای چې د دې آیتونو مطلب دا دی لکه څنګه خلک وګوري ته به نه پوهیږي مولوی صاحب دا چې تحقیق نه غوښتي دی وای د دې آیتونو مطلب دا دی شهدا روحنا په جنت کې عبارت النص او دلالت النص دا قصه ته کېږي نه زه دا هم د سره ومنم نو چې کله عبارت النص ته چې شهدا روحنا په جنت کې دلالت النص ته انبیاء روحنا په طریقه ولا په جنت کې انبیاء روحنا په طریقه ولا په جنت کې دا غیر ولا شرح صدور دی وای اتفاقی دا چې ته ومنه خبره خلاصه ده ها بیا دا ورګه دا پوره مې روایت مخکې ما دی بیا مخکې وای ثم تعویلات تلك القناديل فاطلع اليهم ربهم اطلاعا فقال هل تشتهون شيئا دی بیا اخر کو قالوا دا شهدا بوي يا ربي نريد ان ترد ارواحنا في اجسادنا دی وای شهدا بوي چې ان ترد ارواحنا یا الله زمنګ روحنا واپس کا زمنګ جسمونو دا به شهدا وای او دا به روحنا وای ولی به وای روح خبرې کوي قران وای قالوا بلا دا خبره چا کړي مقام ارواح روح کړي قیامت کې خبرې کوي مولوی صاحب دا واړه پاټونه تارانی ولې دي دا مسلم شریف روایت ته دی وای چې ولا تقولوا ولا تحسبن الذين تدي دوه آیتونو مطلب دا دی چې شهدا په جنت کې ژوند دي دلالت النصر انبیاء په طریقه ولا په جنت کې ژوند دي شهدا روحنا په جنت کې انبیاء روحنا په طریقه ولا په جنت کې زما دا یو شخص ثابت شو چې دا تر قیامت پورې په دې اجسادو کې روحنا نشته دا صحیح مسلم او تفسیر د قران د محمد رسول الله نه او قول تعبید صحابینا او سند باندې صرف جرح ہوگا او سند هغه سند دی چې سرفراز خان صفدر صاحب تسکین الصدور صفحه 107 108 کې د دې سند توثیق کړی دی د دې سند توثیق کړی دی چې دا سند بالکل صحیح دی او بل واورا مری سے طرح خوشا دی وای وحكى الامام احمد الاجماع على ذلك وکړه کنه یار وګ نه دی خون نه کوي صحیح خون نه کوي دی وای وحكى الامام احمد الاجماع على ذلك قال في روايه جعفر بن محمد ليس فيهم اختلاف دي اس اختلاف نشتا سکی انهم في الجنه شهداء په جنت کې دی وای الاجماع په دې اجماع دي کې اس اختلاف نه شهداء په جنت کې انبیاء په طریقه ولا په جنت کې دی ما کته وای وكذلك نص الشافعي دی امام شافعي په دې نص کړی دی مخکې اجماع نه منکر هو کم از کم گمراه دی کنه دی کم از کم ته گمراه دی او اجماع چا اجماع د ما استانه اجماع د امام احمد په پیش کړی دی دا فتاوی علماء بلد الحرام راوړو چاغه متوي ما دی بیا وای وكذلك نص الشافعي د امام شافعي ته په دې نص کړی بس باندې على انهم في الجنه په دې امام شافعي ته نص کړی دی چې شهدا په جنت کې ژوند دي چې شهدا په جنت کې ژوند دي شهدا ټول راجمه کا د محمد رسول الله د شان زکات صدقې دوړې ته نه رسی نبی عليه السلام په طریقه ولا په جنت کې ژوند دي لك خبر لك مكتب لك رستو خبره كتب لك رستو کی دا 40 علماء فتاوا علماء بلد الحرام مولوی صاحب دا 40 علماء فتاوا علماء بلد الحرام غیر مقلد نه ګوره مخ کې لیکي الفقه الحنبليه
دیو چې دا امام احمد بن حنبل سے مقلد یما دې سوي دا وای اما روحه نبی علیہ السلام بارک وای اما روحه هر چې روح د محمد رسول الله ففي الرفيق الاعلى رفيق اعلى په کوم ځای کې درکا فی الجنه دا چې روح د نبی علیہ السلام پر رفيق اعلى کې رفيق اعلى په کوم ځای کې ده مخې په خپل فی الجنه علما وای چې روح د نبی علیہ السلام په جنت کې ته چې روح د محمد مصطفی په دې جسم کې حیات برزخی کې اور نفس حیات برزخی کې زما است اختلاف نشته ته قائل د حیات دنیوي په اعاده د ارواح او اعاده د سمانی چې دلته رحمت کائنات شو رحمت کائنات کې لیکوي د اعاده د سکیږي لکه څنګه چې پیاله کې وبوا چول شي د قرنګ د جسم کې د روح چول کېږي حواله ذمہ دار یم راوړو حلول قائل دي حلول نظریه دی یوسا حواله دی په بلسا او دا ورا دی مخکې سوی وقد دل على ذلك ما ثبت عنه انه قال عند الموت اللهم في الرفيق الاعلى دې حدیث تفسیر کوي دا قد ثبت یقینا دا خبره ثابته شوې ده چې نبی علیہ السلام مرګ په وخت کې کم ویلو کنه چې اللهم في الرفيق الاعلى رفيق اعلى جنته استاد ته تاسو کوم نبی علیہ السلام دعا قبول شوې ده کنه قبول شوې ده بیا و منای چې محمد مصطفی په جنت کې ده جاو منای چې نبی علیہ السلام دعا نه ده قبول شوی یا منای چې محمد رسول الله په جنت کې ده نن بیا ټول منای او یا ودا شان دی دمک اما روح و ارواح و بقيه الانبياء والمرسلين موزه اسی اردو کتابونه پرېږده مولوي صاحب دوی خو ماته وګوره مولوي صاحب دا کاغذ زمانه دی دا ستا دی مولوي صاحب دا تا رانه راکړه او دا هغه مناظره ده چې د صوابۍ په سرزمین شوي او دا تا سره مولوي صاحب ماته وګوره مولوي صاحب کتاب د عربي کې د فارسي ماته تپونه ماته متوجه شه دا مې د اردو رسالې دی وګڼه دا مولوي صاحب دی خو وګوره ماته لږ متوجه شه زما مطلب دا دی کنه مولوي صاحب چې مونږ تاسو توهین تذلیل سپکوالی نه کوو صحیح ده او مونږ دا مناسب هم نه ګڼو چې زه دلته لګیا شم ووایم چې ستا نه دی حق دا لیکلی چې د عذاب قبر منکر دی ستا نه دی حق دا لیکلی لږ صبر مولوي صاحب هر یو کتاب دلیل سره حوالې بیانولی شي دا مولوي صاحب ما سره ګوره المسلک المنصور ستاسو کتاب دی دې کې دا لیکلی دی صراحتا وایي په قبر کې عذاب نه وي مطلب خیر بالکل بخیر مولوي صاحب دغه شان مطالبه وکړه خیر ما پابند کوم غلې شه خبره ختم مولوي صاحب ټول کوم پرې ما غلې شه دا مولوي صاحب تاسو بار وایي ک انتشار جوړوي شور کوي مونږ بلار شو وس ک چرته تاسو مسله حق باندې فیصله کوي مونږ خبره وره مولوي صاحب په دې مناظره غالبا 4 غنټه مجلس شوی دی بل کار وکړو دا تاسو پدې په اتفاق وکړو کیمرا ورته تاو دا مناظره ستاسو مفتي مجتبی عامر سي دا ستاسو مفتي صاحب دی کنه دی اول مولوي صاحب دی خو خان د مولوي صاحب ما ته دا مفتي مجتبی صاحب پیژني پیژني هغه کې اظهار د حق او هغه د حق طالب او بهترین سره چې هغه ته بغیر د حسد بغض نه دغه باندې اتفاق وکړو بس راشه په دقه دعوا او په دې باندې به زما سره اتفاق دي زما در سره اتفاق دی ځکه چې زمونږ یو مشر زمونږ یو استاد لکه جواب مولوي صاحب مفتي ندیم صاحب زما استاد دی هغې دستخط موجود دی مفتي مجتبی عامر صاحب که ته مني او خپل مشر ګڼي بس هغوی په فیصله زمونږ فیصله ده او که ته مشر نه ګڼي بس ما ته وضاحت وکړه دا واخله نور کیسې نه کوم مولوي صاحب دا زما ټرن دی خو د دې جواب راکړه چې دې باندې فیصله کوي یا نه کوي ټول ټیم حساب دا حساب به نه نه مولوي صاحب ما دا ټیم د تلته د پښتانوالي پښته هیڅ جواب نه باندې جواب یا نه سم ټیم دی د جواب کوموري د جواب د لیکنې دي چې نبی عليه السلام دنیاوي ژوند ختم شوی دی منکر دي کافر دي بالکل زما اتفاق ده کیرا سره بالکل کوم مشران ټول کافران دي لکه مشران د دنیاوي قائل دي مشران باندې کافر ولګي ها ما درته بار وی مولوي صاحب ته د چا توهین او په مشرانو په سیمه الله په ما خپل ولې چې یو پر کتاب می شروع کوم مولوي صاحب تاسو ته په ښکارا کوم ما شروع کړه مولوي صاحب ګوره مولوي صاحب راکړه
لکه ورکړه اوس ټایم راکړه دې نه دی ما صرف جواب وکړم دیم شیخ دی لیکلی دی دیو چې جسدي منصري سره په تعلق ضرور سره ژوند دی تعلق مولوي صاحب لږ صبر وکړئ ما ته وکړه لږ صبر کوه مولوي صاحب ما ته وکړه دا د تعلق مطلق دی کنه زه راځه اتفاق کوو تعلق نه مراد واري تعلق ایمانی غیر معلوم الکیف کوم چې زموږ اکابرینو لیکل ولې کوي تعلق ایمانی او بل خبره ما ته متوجه شئ مولوي صاحب مفتي صاحب وختي وایي چې کیفیت دی دا زما ټیم تر واخله ما ورته جواب باوري مولوي صاحب جواب